Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا منشیات و خلاف کے لیے کریک ڈاؤن زمون جناب ڈی پی او سے عرفان اللہ خان چارسدہ اگی شروع کرے دے پٹرول ڈسٹرکٹ کے تانوائز کے لیے اگی باقاعدہ اسی چوتا کے لیے ٹارگیٹ ور کرے دے چی کم منشیات پروش تھی یوم زمون ٹارگیٹ نبار نہ دے قانون دستر کې نه هیڅوک پټ نشته هغه چې مونږ کوم نیولي دي مونږ ونیول په هغې مونږ پرچې هم ورکړې او نور چې کوم پاتې دي د هغې خلاف به مونږ مهم جاري دی په ټول ضلع کې دا څه کسان دي 15 کسان دي ټوټل څلور چې دی دا د سره ډېرو دي مشهور کسان چې هغې کې دا حمیدې هم دی هغې کې دا ماچس باچا چې نور باچا نوم یې د خلکو ولا نوم روان کړی دی ماچس باچا ورته وایي داسې د خانمهی کسان دي دی دا اسی چوگان صاحبان مشتا شفیق جی صاحب چې د دې اسپتال دی چې کم وی زه علاج نشم کولی یا زه بیمارم یا د عایش زه لیونی کېږم یو حد ته رسم نو لا علاج نه دی دا جی صاحب ناست دی وایي چې بھائی ما سره څلور ځای ادارې دي څلور اسپتال دي را سره چې کم کې اساني راځئ ما سره رابطه کوئ او زه به د علاج کوم نو دا 15 کسانو کې دی توبه تائب شو په قرآن املاس کې خود او د اسٹامونه لیکلي دي باقاعده د دې نه پس کچرې د دې خلاف معمولیم خرڅول جدا خبره ده سکله د سکلو شکایت ملو شو نو الله ګواه دی چې دا حلفیه بیان ګورې دا قسم تحریری قسم خوړل دي او په قرآن املاس کې دی الله به تباه بربادو کې خو ګورې زه هم نه ماف کوم نه زما هېڅ چوګان تاسو ماف کوئ اوس چې دا څوک ویډیو ګوره یا دا خلک چې چته دا مونږ ګوري بی راشه توبه تائب شئ موکره سره که ورځ دا که دوه که زموږ لاس ضرور رسېده بیا دې توبه نه قبلېږي بیا به دا سیریس تا دغه خبره اخرېټې بي د ځنکدن بیا دې توبه نه قبلېږي اوس که چا سره چې دی لکه په چا الزام دی هر سړي ته خپل ځان معلوم دی چې زه خرڅ کوم زه ډیلر یم او دا غټ غټ خلک چې دا په کیلوګانو او په دغې راوړي دا رانم د رنګ نبار نه دي خپلې یقین ساته په قرآن کې دی ويرزق من حيث لا يحتسب الله تعالی هر سړي له رزق مقرر کړی دی د دې نه سیوا څوک نشي تللی د خلکو بچي تباه کول او نن د بل بچو سره لبې کول سبا له بس تم په دې کې ستا بچي هم ککړي لکه زه دې ته رزق نه وایم چې یو سړی ته وایي چې د خپله خېټه ویني د بل بچي تباهي نه ویني صرف له 100 روپۍ موږ سره کړي دا ژوند د دې لپاره نه دی الله تعالی وی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالی وی چې ما ندي پیدا کړی پیریانو انسانان مگر د خپل عبادت لپاره دې لپاره نه پیدا کړی چې زه پیسې ډېرې ګټم زه به هیروین کړې خرڅوم زه به چرس خرڅوم زه به ایس خرڅوم خلک به د تباهۍ په اسباب باندې په مخه روانوم نه دا ژوند دی ضروري دې ته نه زه ژوند وایم دا کسان چې کم دي نو الله گواه دی شرم چې دی په دې کې نشته که تا چولې ځان ته کېښودې او که تا لوبیا کېښوده الله تعالی به د دې نه ښه رزق درکوي هېڅوک د رزق د لاسه کې دی مړ ما نه دی لیدلی نو مهرباني وکئ چې نورم او ستاسو نه دا توقع ساتو څنګه چې د ماچس دا خبره وکړه موږ سره به کښېنئ چې کوم خلک دا کار کوي موږ ته به یې په ګوته کوئ موږ خپل ځان هم دغه کوو دا ټول موږ سره به واده چې دا زموږ ملک دی زموږ علاقه ده دا به پرامن وي او دې کې چې کوم سړی رواني کوي بس تاسو دا چې دی انساني او قانوني او اسلامي حق ته چې موږ ته ووایي چې بھائی دا سړی تا خپله غاړه خلاصه کړي چې بھائی دا سړی دا کار کوي موږ به د هغې خلاف انشاءالله بھرپور کاروایي کوو طریقه به هغې په سچه توبه ایستې را دغه بچی را لېږلی دی ضمیر اجازت د پښتو بلک ته ضمیر اجازت را نه کړ چې هغه مور زموږ راغلی وی دلته کې بس دغه زی راولېږه او موږ سره په خپله ملو شو چې بچی ټول عمر مې دا کار وکړو بلکې د دې حبیدي باره کې به دا ووایم چې د ده پلار هم خرڅ کړي دي څه ته جوړ لږ قسم دی که چې څه جوړ کړي هم په دغه غولو تپلو کې به چې دی الټه پروت وي او ذلیله کېږي به نو هغه ابی چې دی هم د بل د دې زوی په مخ کې وایي چې ما توبه را رزق په دې کې نه دی او زه ته حقیقت خبره کوم چې تا ځان له کومه لار خوښه کړه الله تعالی به هغې کې تا ډېر ښه ساتي کومه د منشیاتو باره کې هوایي فایرنګ باره کې ون ویلنګ باره کې دې سې چوګاب صاحبان ته چې ون ویلنګ کې موږ څوک ونیول په ضمانت به نه ځي په هوایي فایرنګ کې به په ضمانت څوک نه ځي هله به یې روکتام کېږي دا پکې دا او دې ته مې دا ویلي دي الله ګواه دی چې څوک چې په هوایي فایرنګ کې چا پسې په شپارس کې راغی او حالات کې ورسره بلې غاړې ته ورننه باسه
چې بیا ورپسې څوک راځي نه دا ګولۍ د چا د غم سبب ګرځي ته به ډزې کوې د چا د غم سبب به ګرځي نو مهرباني دا وکړئ چې که د ون ویلینګ وي که د هوایي فایرنګ وي او که د منشیات وي پی آر او صاحب نمبر یې درکوي زموږ د ډي پي او صاحب د آر پي او صاحب زما خپل نمبر دا د پی آر او صاحب شیر کوي په دې نمبر موږ له 24 ګنټې میسج کولی شئ او دا ته قسمي خبره کوم چې راز به دې سینه باندې ږدم او قبر ته به یې وړم راز دې پاش کوم نه خو وروره ماته په ګوته کا او دا به خفه کېږي نه زه به یې تصدیق تسلیم کوم او انشاءالله چې د ما نه وپاتې کېږي نه دا زموږ نمبر چې کوم موږ ته په اطلاع به خفیه راکوئ نو زموږ د آر پي او صاحب نمبر دی 0346 111 7677 زموږ د جناب ډي پي او صاحب نمبر دی 0334 54 00045 دا زموږ د جناب ډي پي او صاحب دی پاس نمبر دی پاس 0314 30 31 931 او زما نمبر دی 0348 500 5734 دا څلور نمبر دی په دې چې کم ټایم تاسو چې څه باره کې نو تاسو په وینا کولی شئ انشاءالله چې موږ به تاسو ته پوري طور په هغه ټایم باندې چې دی حاضر یو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن زدا سی وځه کې موږ ناست یو چې دا ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې زموږ د ښکلو ظلمو د ښکلو پښتنو د یو غلط کار نه توبه وکړه او دا دومره غلط کار دی چې په دې اکثر زموږ چې د میټینګ نو ما ته راټول خلک وایي یاره ستاسو په چارسده کې دا شی ډېر زیات دی د دې لپاره د ډي اس پي صاحب موږ ته نن ویلي چې تاسو راشئ که څوک داسې علاج کولو والا سړی وي نو هغه که تاسو غواړئ نو موږ به در کوو زما هم په دې ستاسو د چینل په درو باندې دا وایي د ټول قوم دا خاص دی چې بیخي غلط کار غلط وي د غلط کار غلط انجام وي که تاسو نن دا خرڅول پرېښو نو تاسو له به یو ښکلې وسیله خدای بله جوړه کړي او په دې کې د سی چو صاحب او د ټولو ډي پي صاحب ډېر ډېر شکرګزار چې موږ دا مخاله کړه که باقاعده که څوک علاج کوي که د چرسو والا که د پیمو والې نن سبا یو آیس نشر و دی ډېره زیاته به انتها تیزه چې هغې باندې زموږ د خواتین دا زموږ بچې خویندې میندې ځام راوړېدلي موږ د دې ټول علاج کوو په پېښور کې زموږ سنټر دی په مردان کې دی کوهاټ کې دی په کوټه کې هم دی په سوونو تعداد سره موږ نه خلک لګیا دي علاج کېږي او هغوی خپل باقاعده لګیا دي کار کوي دې سره موږ دې له د جاب هم یو ذریعه جوړه کړې ده موږ د 10-20 ایمبولنس چې کوم چیپه والا دي دا ما راوستي دي دې کې داسې ښکلي ځوانان چې علاج وکړي او ښه او بیا ښه شوي نو هغه موږ په هغې کې په نوکرۍ هم لګوو کوشش زموږ دی چې موږ دې له ښه نوکریانې ورکړو ښه دا ورکړو زموږ د تنظیم نوم دی د حق اواز زموږ 3 ټریټمنټ سنټر په کې پی کې دي یو دی پېښور کې ورسک روډ باندې کبابیانو چوک کې تاڼې ته مخامخ یو دی په مردان کې په شمشیر روډ باندې پریس کلب ته مخامخ ګلي باغ روډ باندې یو دی په کوهاټ کې په پولیس لین روډ باندې ډوډیوال محله ډوډیوال کې چارسدہ خو چې زموږ د لوکل د چارسدہ ډېر خلک بلکې د خانمۍ خلک زموږ د سړیورو خلک موږ سره لري علاج دي خو زه به یو صاحب سره یو میټینګ کوم نو یو دفتر به دلته کولاوم دی کې به زموږ کسان ناست چې کله هم داسې د هغې نو دي بیا موږ ته وایي موږ به کس په ورسره راځي موږ به خپل سنټرو ته رسوو السلام علیکم زما حمید خان نوم دی ما چې ډېره موده د پوډرو او د چرسو کاروبارو کو خواهش مې د جوړه نه کړه یو خپل کچا کور هم دی هغه پکې چې ځان له پوخ نه کوم آینده لپاره انشاءالله بس زما توبه تایب بس تر عمره پورې انشاءالله نه به خرڅوم انشاءالله نوم مې نور باچار په کاټ کې او ما توبه کړې دا اخبارونه خدای فضل کړی سکل مې پرېښی رشقه چالوم رشقه ما جان علم نوم د خلک راته ګوډ وي ما به چرس خرڅول کور کې به مر وخت جګړه وي او لارو کوڅو کې مو بس نه مې هغه رزق پراته او نه مې ملاس ته پراته وه که به ګرځېدم هم زړه کې به مې کشه شو چې پولیس والا به کوم ځای کې مخې له راځي که کور کې به سملاستم هم نه هم سپلی به مې نه وښکلې ما به چې پولیس به راځي په دې دغه کې به هم بس پولیس ته مې ځان حواله که او ځان مې صفا که قسم قرآن مې ورته وکړو او باقي چې که په کلي کې مې څوک خرڅوي او به زه تاڼې واله ته ویم که زما نه خفه کېږي او که خوشحالېږي وروره چې غلط کارونه پوډر چرس افیم دا کوي زه به ډایرکټ پولیس ته ویم که ما څوک بیا پانسي کوي او که مې پرېږدي او ما خپل قسم قرآن سیچو صاحب ته وکړه جي دا څوک چې خرڅوي هغوی ته مې وایم چې وروره که به خپله یا مور او پلاره یا د خور او د ښځې او د بچو عزت هم پکار وي دا کار مه کوئ
او که خپل بچي مروغ پکار نو بل بچي مخ تباه کوي ځکه چې بل تباه کې خپل به هم تباه کیږي